د سوات سیدوشریف په میډیکل کالج کې را جمع شوي د مستقبل ډاکټرانو هغه وخت د چغو سورنو په ذریعه خپل زړه سپک کړو کله چې د بیلابیلو سیمو څخه راغلي د پښتو نامتو شاعرانو خپل په زړه پورې کلامونه وړاندې کړل. د مشاعرې کوربه د میډیکل کالج ډاکټر زکریا باچا و چې په خپل ښایسته انداز کې شاعران رابلل. زخمی تندې مې ستا د لاس په سرو باندې تړلې په ډېرو لیونو کې به مې پېژنې د دې نه. مشاعره کې زیاتره شاعرانو مزاحمتي شاعري وړاندې کړه چې پکې د پښتنو سیمو ته راپېښو مسلو او ستونزو عکاسي کوله. بعض شاعرانو پکې وویل زه به نه لیونی کېږم چې واړه ګلان قتلیږي په سکولونو مدرسو کې کتابونه پسې راوړي سره په وینو په بستو کې د بچو غوښې ټولومه د وړو غوښې ټولومه د یو لاس د بل خپه وي د هغو غوښې ټولومه په پردي جنګ کې تباه شو د سړو غوښې ټولومه لویه خدایه زه چې داسې د پښتو غوښې ټولومه لویه خدایه زه چې داسې په پردي جنګ کې قتلیږم زه به نه لیونی کېږم. زه دې ونه ګټم خو خلکو له بلا روباسم دا چې ظالم سره په جنګ یمه پروا مې نشته. بنګړې دې مات شو راته جاړې نو زما د زړه مات کو خندا درته کومه. د مشاعرې مشر میلمه نامتو شاعر او د اسلامیه کالج پیښور استاد پروفیسر عباسین یوسفزی و چې د مورنۍ ژبې اهمیت په اړه خبرې هم وکړې. چین ته وګورئ، جاپان ته وګورئ، فرانس ته وګورئ، جرمني ته وګورئ، روس ته وګورئ، بیا یورپ او امریکې ته وګورئ، ټول ته د هغې د ترقۍ راز صرف او صرف یو دی او هغه راز دا دی چې تعلیم په مورنۍ ژبه کې. د مشاعرې صدارت د بونیر څخه راغلي نامتو لیکوال او شاعر شمس بونیري ترسره کړه او په دغه موقع د مستقبل ډاکټرانو ته د مورنۍ ژبې په اهمیت وینا وکړه او کلام یې هم وړاندې کړو. مشاعره کې د سیدوشریف میډیکل کالج په سلګونو زده کوونکو ګډون وکړو او د شاعرانو د شعرونو څخه خوندونه واغستل. د کیمرمن لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.